بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه کې زمون خوږ مشر د جماعت اشاعت توحید و سنت یو بهترین ملګری یو بهترین مبلغ حضرت العلامه مولانا محمد عبدالجبار هغه دلته کې د جماعت دلوي خدمات دي، دروس تدریس دي. دغه د پخوا یو درس مونږ اوریدو خو چونکه آډیو درسو نو شکل و صورت مونږ نو کتلې. سره زی مخکې وحدت المدارس بورډ ته راغلی اوس کار باندې زموږ سره ملاقات شو، مونږ ته ټایم واغستو. کارکردګۍ نه مونږ خبرو چې هغې جماعت لوی خدمات لري او د اف ام شعبه کې هم ډېر لوی تجربه لري. نو ما دا موقع غنیمت وګڼله او دونه مې ټایم واغستو. زه د دې مننه کوم، شکریا ادا کوم. جمعې ورځ ده، وخت لږ دی، راځئ چې کوم تپوسونه دي هغه ترې کوو انشاءالله العزیز. هغې خپل تجرباتو کې تاسو هغه جواب درکړي، هغه ما ته په کلا وګونه واورو او هغې تجربات نه استفاده وکړو. حضرت اول خو ستاسو تعارف لرم چې ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني چې تاسو دلته رالی. زه ناچیز ډېر کمزوری کم علم او په هر لحاظ سره کمزوری تاسو دونه رالی. زما نوم محمد عبدالجبار د باجوړ اوسیدونکی یم. باجوړ شیخ زما استازم دی د ابتدا نه تر انتها پورې. ما تر دې چې ناظره ترجمه ابتدایي کتابونه ټول ما په جامعه ترخو مدرسه کې د خپل استاز نه ویلي دي. بیا وړه دوره چې دا نو ما په سوات کې کړې ده او لویه دوره مې دارالقرآن پنځپیر کې کړې. ټول کتابونه ما په باجوړ کې ویلي دي د اشاعت مدرسه کې. زه پیدایشي اشاعتي یم، په دې اشاعت کې پیدا شوی یم او په دې کې به مرم. په دې جماعت نه دی الله موږ نه کټ کړي. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ تاریخ پیدایش 1967. ستاسو خاندان قبیله؟ زمونږ خاندان باجوړ، هلال خیل، چارمنګ او زمونږ خاندان زما نیکه ښه عالم و، پلار مې علم نو کړی او زما نیکه الله دې وبخي ما باندې ډېر مین و، په ما یې ډېره خرچه کوله. وایي ټول کتابونه په تاویز څه چیز به دا د اخلم. بدقسمتي دا وه چې هغه بیا وفات شو او ما په خپله الحمدلله هر قسم تفاسیر او فتاوی فنون مې دونه نه دي اخیستي، تفاسیر او فتاوی مې ډېر زیات اخیستي دي. زما علم سره شوق و. زما نیکه اسکول ته نیم بوتلی، زه یو ورځ اسکول ته نیم تلی. الحمدلله عربي ویلی شم، لیکلی شم، فارسی ویلی شم، لیکلی شم، اردو ویلی شم، لیکلی شم، پښتو ویلی شم، لیکلی شم، انګلیش نه ویلی شم، نه لیکلی شم. شوق مې سره نشته، ګران نه دی. انګلیش ته مې شوق نشته. ما الحمدلله طالبګرۍ وخت کې په مدرسه په جماعت کې وړو ته سبقونه ویلي، درس مې کړی. د ابتدا نه زما د درس سره شوق و. کم جماعت کې به هغه جماعت کې امامتي به م وه، په هغه جماعت کې وړو ته سبق به م، خوا کې سکول هغې ته به مې دیني تعلیمات ورکول. یو ورځ په بورډ مې دعاګانې لیکلې، نه یو یې تا لسم کړی که ایف یې کړی ایم یې کړی. ما ویلې ما هېڅ نه نه قسم دی تا میټرک کړی دی، د خط نه پته لګي. ما زه ته قسم خورم یو ورځ اسکول ته نیم تلی الحمدلله. او مطالعه کوم، په هر زبان باندې پوهیم او ویلم شم الحمدلله. دا زما د استاز اخلاص او زما د نیکه هغه اخلاص و. دې ځای ته تاسو څنګه راغلی؟ دور حدیث پنځپیر کې چې ما وکړو نو دې چارباغ کې زما ماما زوی و، هغه ما پسې ونښته چې دا علاقه شاړه ده، زه ډېر بیکار یم خو ما ته وایي ستا نه به الله کار اخلي. نو زه یې مجبوره کړم. سن 90 کې مې دوره کړې ده، په 90 کې مې واده کړی دی، په 90 کې مې درس شروع کړی دی. د 90 نه واله 2023 پورې هر کال رمضان کې ما دوره. ستاسو فراغت د القرآن په 1990 پنځپیر نه په سن 90 کې مې دوره وکړه، بیا دلته پاتې شوم. 33 سال زما په دې علاقه وشو الحمدلله. او په اشاعت کې پیدا شویم الحمدلله. د کلي شورا، د یونټي شورا او د حلقي شورا او د ضلعي شورا، د صوبې شورا هر یو ته حاضري کوم الحمدلله. او ماهانه درس لا چې څومره د اشاعت پروګرامونه زما کارونه وروسته او د اشاعت او د مرکز کارونه مخکې. ستاسو ماشومان تعداد څومره دی؟ زما 4 زامن دي، 4 وړه حافظان دي. مشر زوی مې فارغه شوی دی، هغه د جماعت درس و تدریس او امامتي هغه کوي. ماشوموالي کوم ځای تېره کړې؟ ما ماشوموالي ټول باجوړ کې خپل علاقه کې. کوم مدرسو کې سبق ویلی؟ مدرسه بس دقه ترخو کې پاتې شوم او جار قیس صاحب سره یو کال پاتې شوم منطق دپاره. او وړه دوره مې په سوات منګوره کې کړې ده، نور ټول په ترخو کې او اخري دوره پنځپیر. قابل قدر اساتذه کرام زما استادان چې دي نو باجوړ شیخ دی، هغه زما د اول نه ابتدا نه انتها پورې
او شیخ الحدیث رحمه الله باچا صاحب هغه می استادانو او مفتی سراج الدین صاحب او شیخ صاحب شیخ مولانا محمد طیب صاحب دا می استادان دي نو ټول وخت ما باجوړ کې تیر کړ باجوړ مو باجوړ زما باجوړ کې د زما استاد چې کوم د زما دغه نوم یو دی زمونږ د باجوړ په اصطلاح همنامي ته انډیوال وي نو ما به دا چل کو چې زه د وړکوال نه د استادانو خدمت به مې ډیر کوم نو استادانو به یو کس आवाज وکړو نو غوږ به کون کو ماته به ما به منډه واله نو شیخ صاحب ماته نوم اغسته او طالبانو به نوم اغسته نو امیر د کسان را جمع کړو وې دا بیا ادبی ده چې استاد ناس یو شاګرد نوم وړو کې چڼي نوم اخلي وې دا ته نوم نه لې نو شیخ صاحب به ما ته انډیوال نو طالبانو مانډیوال استادانو مانډیوال کلیوالو مانډیوال زنانو به مانډیوال زما سره په کافیه کې ملګری او د سوات کال را ستیر کو خاطر راولې ګو انډیوال کومې دا مطلب دا چې انډیوال نوم دی او فتح الرحمن کې شیخ صاحب زما لک تعریف هم کړی دی هغه خصوصي شاګردانو کې زما نوم لیکلی نو ما به استادانو ټول ما ته انډیوال باجوړ کې زه په انډیوال مشهور یم دلته په خپل نوم باندې ماشاءالله طالب علمي کې بهترین ملګری څه زما بهترین ملګری څه وفات شوي دي او ژوندي دي الحمدلله هغه هم درسونه کوي زما هم درسونه دي او د درس مې د ابتدا نه ما چې سند واغسته امتحان مې ورکړ د وفاق هغه وخت کې وفاق نو یو کالو ټول کتابونه د سکول استادي ملاویده مال سکول د پاره ما علم نه دی کړی مال زبا کې د خیمه قران خیم الحمدلله داغه وخت نو وسه پوری زما دومره شاګردان دي په کور کې مدرسه ده د بناتو الحمدلله اولا شروع شوی اولا ثانیه سکل دور حدیث او دور حدیث کتابونه ما سره دي الحمدلله د بنینو مدرسه ده پای کې 55 ماشومان مسافر دي هغه کوم درس کوم دغه مدرسه کې درس کوم دلته جمعات کې کوم تنظیمی کارونه کوم الحمدلله زمان الله ډیر کار اخلي زه ډیر به کار خدای شکر تاسو نن سبا تدریسي خدمت سری زما درسي خدمت سار په مدرسه کې درس به قاری صاحب دغه ته سبق هم بیا دلته چراشه مدرسه کې بخاری جلد اول ابو داود جلد اول مسلم جلد اول مشکات جلد اول دا ما سره دي سکه ماشاءالله الحمدلله بیا جمعات کې ماسپخیم وړو ته ترجمه خیم بیا ماسختن ترجمه د قران درس دی او به کتابونه دي زما په درس کې الحمدلله په بیماری کې په ګرمۍ کې سړځي کې غم خاده کې چټي نشته د خلکو د جمعې شپه چټي د اختر چټي نظام د اختر په شپم درسي د جمعې په شپم درسي درس چټي پکې بالکل نشته الحمدلله تاسو شیخ القرآن مولا سره ملاقات شوه ما شیخ القرآن رحم الله باجوړ کې ما چې خپل شیخ سره سبق ویو نو زه وړو کې وم سن 85 86 کې سن 67 زما پیدایش ته وړو کې وم نو شیخ صاحب تم ویلې زما د خواهش ته چې شیخ صاحب نه دوره وکم ارمان مې د پته نه لګي د مرګ ډېر خوشاله شوم ته دعا وکړه سن 85 86 کې ما په پنځپیر کې شیخ رحم الله صدوه دوري کړې دي 87 کې وړه دوره مې وسو کړ بیا غي نور ساغي وپات شو او دا یو خصوصیت ته چې حضرت شیخ رحمه الله چې دوره حدیث بیانو کړي سند بیان ورکو الحمدلله ز سن 86 87 کې وړو کې وما او د حضرت شیخ رحمه الله د لاس د قران سند ماته ملو شو دا احساس ماشاءالله هغه څنګه تاسو مونږ څنګه خلکو حضرت شیخ رحمه الله په جوړ تر راغلو او با جوړ کې زموږ استاد مولانا محمد اسماعیل صاحب یو نظم یو وینن په با جوړ د خوشحالي خطل نور دی او راغله خوش خبر دی او راضي شیخ القرآن حضرت شیخ چې مولید او باران وریدو داغه بیان د سورته هود اخیری آیاتونه اوس مې یاد دی وړو کې ومه او دا تقریبا سن 74 75 خبره ده وړو کې ومه دا شوق می پیدا شو هغه وخت می شیخ لیدل او دا هغه وخت نه شیخ کلک معتقد ما او دا غي چې کوم خبره د پاغي د شیخ جرأت د شیخ اخلاص د شیخ علمیت دا ټولو تخکاره دی او زه اقرار کوم دا شي شخصیت ما نه دی لیدل ماشاءالله حضرت شیخ رحمه الله په چرته په اجره کې په غم کې چې نه د سکلی وبند د سکلی روټي نه د خوړلې الحمدلله چې پوښیم دروسه پوری ما جمعې نه دی خوړلې سالوختي مې نه دی خوړلې او الحمدلله په غم کې مې چې روټي نه دی کړې تاسو نن کوم علماء قرآن ویلي ما شیخ ولی الله کابل ګرام صاحب او د باجوړ شیخ څخه مې ټول قرآن ویلي دي پنځپیر شیخ او شیخ قرآن مولانا محمد طیب صاحب دینه مې قرآن ویلي دي او
د ویسا شیخ سره ملاقات مې ډېر شوی د خو دورې مقام راته دلته درسونو نو راته نو ملاو شوی. مدرسه ستاسو په نگرانۍ کې شته؟ زموږ مدرسه یو تبلیغ القرآن و سنت دا مدرسه ده د بنینو، او مدرسه صدیقه عائشه صدیقه دا زما لور ده او زه محتمم یم او لور مې پکې تدریس کوي، زوی مې پکې کوي او ننګور مې کوي پاجیګانی، بس خپل کسان یو الحمدلله. صرف دا یو مدرسه ده چې ما د زنانو کالی خرڅ کړ، ساروي می خرڅ کړ، زې می واغسته، آباد می کو، خلکو چاندې پکې را کړ، ما چاندې نه کړې، خلکو را کړې دي، خپل مال می لګولې، د کور شیشه می را کوزه کړه، هغه می په مدرسه کې ولګول، کور کالی او پیسې می ولګولې او خپل پکې درس کو، یو روپۍ تنخواه نشته الحمدلله. مدرسه کې تاسو کم عہدے باندې کار کوئ؟ مدرسه کې کم عہدے باندې کار کوئ؟ لکه څنګه تاسو څه ملاو شئ؟ محتمم یې، ناظم یې؟ زه پکې محتمم یم او زوی می ناظم دی. کال کې څه ترتیب تاسو؟ زموږ کال کې ترتیب دی چې په اوله کې د بناتو نه پیس ناخلو، ماهانه ناخلو او داري چټیانې مې خپل اغستې، پکې مې خپل یو بل راوړي دي او هغې نه سنالو او تنخواه یو روپۍ نشته، نه چاله ورکو نه چا ناخلو. صحیح. او په هغې پابندي ده. زموږ نن ما اوس سبق ویو، تاسو چې راتلې ما بخاري شریف ویو، د جمعې ورځ زما سبق یې، د هغې وجه دا ده چې غم خادي د اتوار ورځې او زنانه غم خادي، ما ته چوټي به بالکل نه، نو اتوار ورځ موږ چوټي که غم خادي کوئ، جمعې پر ورځ موږ سبق کې زموږ چوټي ګرمۍ باران کې غم خادي کې چوټي بالکل نه. الحمدلله د ټول نه کتابونه خپ په مخ کې په خود ټیم باندې ختمي. مستقبل کې تاسو څه اراده دي؟ مستقبل کې دا اراده ده چې ژوندې نو د ولانه تر دوره حدیثه پر دا کتابونه ماست چې کم ګران هغه به مال راکې او نور به دا نور وي او فی سبیل الله به د الله د رضا لپاره درس دا به جاری او دا یوازې دا مدرسه دا کله نه دی د غیر چاپیره کل نه راځي. اوس کور تنگ دی، هغه مدرسه چې دا نو کور نه بار شوله هغه مستنګ ده. جی جی الحمدلله. دې علاقه کې خو مبتدعين زیات دي، تاسو رویه څنګه دې علاقه کې داسې حالات په ما راغلي دي چې نه مې کور ویلي، نه مې استادانو، نه ملګرو ته. یو ورځ څه خبر رااله، مال حضرت شیخ رحمه الله ویلي چې عقبات 6 په ما باندې عقبات 9 راغلي دي، د 6 په ځای 9 راغلي دي. زما د مرګ بندوبست سوزل شوی دی، زه خبر شوی نه، الله بچ کړم. زما شاګردان وي ته ختمونه پروګرامونه زه د شپې تلم، د ورځې تلم او ته نه ځې، مال مونږ ته نه وی نو ما ورته ویلې زه نه وایم راځئ نو چې لا وړو نو پروګرام به نو زما خو پالي، هغې به خوراکونه کول. بیا ما ته وایي چې مونږ ته کنزل خلک وکړه چې دا څو ځل ورته خلک ناستې ویشتو ته دا خلک خدای ړانده کړي او دی خدای بچ کړي. 2 ځله زما د جنازې اعلان شوی دی، مبتدیینو کړی دی او ملګري ټول راغلي دي. یو ځل ویلي دي چې دی په لاره ته ویشتی دی او 11 بجې جنازه ده، بل ځل اعلان کړی دی چې دی ویشتی دی او 3 بجې جنازه ده. دریم ځل باندې شیخ سره راته وایي چې بیا خو چا نه ویشتی، مالې نه جي وی د دې دپاره چې 11 بجې په ده میلمانه راوړم، میلمنو ته زه خوشحالېږم نو دا درسخان او روټۍ وي او ماسپښین نه وروسته چایانې او بسکټ او کیکونه، نو مالې په دې خو زه خوشحالېږم. نو دا هر قسمه حربي خطونه را لېږلي، کنځلې کړي دي او هر څه کړي دي. ما هر څه د الله د رضا دپاره هېر کړي دي، بس ځان مې سخته برداشت کړې ده. مرګ دا د الله سره دی، بې نیټې مرګ نشته. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. حضرت شیخ رحم الله دا جمله ویلې په دې مې پوخ یقین. ماشاءالله. خدای تاسو شاګردان د سینام ورسو؟ زما شاګردان الحمدلله علما دي، مفتیان دي. ابتدایي سبقونه ما سره ویلي، اوس هغه علما مفتیان دي، مدرسې چلي. او په بناتو کې په ضلع ثوابي، په ګوټ ګوټ کې، په ضلع مردان کې، ضلع نوشیره کې، ضلع بنیر کې، ضلع سواد کې، ضلع باجوړ کې زما شاګردان د پیم په ذریعہ دي او هغه درسونه کوي، مدرسې چلی. او په د رمضان کې او بغیر د رمضان نه ختمون نه زوزګاریږم دومره ډیر. موږ دا خبرو یو تاسو اف ام ترتیب کړ، دا څنګه تاسو دا اف ام داسې چې زما جمعه درس مې کو نو زه ډیر بیکارم، خو دا د حضرت شیخ دعا وا او د زما د باجوړ شیخ دعا او زما د اخلاص چې زه به قرآن ویم. نو کورونو ته لوسپیکر تارونه بوتله، کله به لوسپیکر لوډ رالی به اوس وځي د نور پیدا کړ. نو یو کس رالی او یو حاجي صاحب ما ته ویلې د یو مصري دی شوی اډه کې او یو وړوکی یو شی جوړ کړی دی په ریډیو درس راځي. دا ډومبه ابتدایي خبره ده. نو زه لاړم هغه ته مې ویلې، ما ته وایي چې په دې خو به 1500 روپۍ راځي. دا 2000 دا د خبره تقریبا د 96 ده، د 96 1996 95 96 خبره ده. ما ورته ویلې چې
بس پیسې کور او سمې قرض را واغستې ما ته وی چې دا بادې نه په به کار نه کوي 3000 خرچه به ډېر راځي او بیا به لري کار کوي نو ما یو کس راغله څه خبره واوریدله ابل ته وی چې مور په خیرات کې دل ورکه کنه نو 1500 روپۍ هغه راکړي 1500 بل راکړي د خپل کور نه میرا واغستې هغه ای پی می جوړ کو نو بس وړو را منډې کړې په ای پی او په ټي وي باندې د مولي شیب आवाज راغی او هغه دغه وران کو بس هغه شوق شروع شو بیا خلکو چاندر راکړه نو بیا ملک غټ جوړ کو نو بیا داسې جوړ شو د هغه دور نه تر اوسه پورې ای پی ام چلیږي او زما درس مشهور دی عام دی تاسو کم مدرسو سره جوړ کړی کم مدرسو جمعتون لپاره هم جوړ کړی ما د پنځپیر د پاره جوړ کړی دی ازاخیل او مومن ګل صاحب د پاره جوړ کړی دی د جلبۍ کې څومره ملګری دي عبدالمقدس باچا عبدالحق صاحب د شوی څومره ملګری دي د کالو خان دي د دېګه باجوړ بشماره دي ټولو لا زما په لاس جوړ شي ځکه هغه مصری به یریدم او زما خاص کسون ما به تل نو منډه به واله اوسم تاسو کوئ اوسم کو زما چوټي نشته دي وحدت المدارس تاسو وحدت المدارس زموږ د مرکز او بورډ دی الحمدلله منډه مولا ولې خوشاله او چې څنګه جوړ شو خپل مدرسه می اول هغه سره ملحق له او ريجستریشن زین کې تاسو داسې مشوره راځي ترقې د لپاره چې ترقې د لپاره دا چې الحمدلله چې څنګه دا ترتیب روان دی کنه نو د لپاره چې دا مزامین بعضی پکې د موږ ملګر سره مشوره کړې ده چې لږ مزامین پکې تبدیلی راشي نور به ترقی کوي او ترقی دی الله ورکی جماعت سره تاسو وابستګي دي کنه جماعت سره وابستګي د پیدایش نه ده جماعت سره عہده شته سره جماعت د دې حلقه نمبر 4 دغه سلیم خان چارباغ ګواټي او توحید آباد ډاګي دا حلقه د دې امیرین جماعتي رکن سره تاسو اول ملاقات کوي تاسو ته پوښتنه کوي جماعتي رکن تاسو ملاوي تاسو اول ته پوښتنه کوي داغه نه اول د عقیده دویم د عمل او دا چې کوم زمونږ منشور دی هغه ته ټول بیان کو او بل دا چې پابندۍ سره اخلاص وي پیسې باندې که غمی که خادي ما ته ډېر جماعتونه ویلي دي اهل حدیث راته ویلي دي جماعت اسلامي راته ویلي دي لیکن مال مرګ ته تیارم په جماعت پر خودو ته تیار نه الحمدلله جذبات تاسو چې کړه تاسو رکن د جماعت ویني جذبات زماده دي چې زه خپل ځان دغه نه قربان کړم لکه تاسو سره چې مرکز کې زه تاسو وینم مکنه انتهایی خوشاله شم تاسو لازم زه انتهایی خوشاله د هر فرد ده او الحمدلله هر ملګرو چې په رمضان کې دوري دي هر درس لمه یو کس لزان رسول دي ختمونو لازم او شوراګانو لازم ملګری ملاقات لا تپوس لازم ملګری سره څه مشکلات رااله د قوم رااله د خلکو رااله هغه له میزان د ورځې نه د شپې رسولې تاسو په خیال کې نن سبا د قران کریم دروس بهترین ذرایع څه کېدي چې خور شي به بهترین علاج دا دی چې د ماشومان او زنانو مهنت وشي او دا د حضرت شیخ رحمه الله اصول او زما دا تجربه ده الحمدلله زما زیات شاګردان زنانه دي او ماشومان دي او غم خادي د زنانو په لاس دي غم خادي د زنانو چې زنانه پوښي رسم رواج په خپل ختم دي ست تصنیفات هم کړی دي نه جی مرکز بیا زمانه خلکو ډیر لیکلي دي مرکز طرف نه تاسو ته ذمہ داری ولا شی اوسه پوری سکار کول کی دا کار وکي مرکز د طرف نه خصوصا په اجتماع کې ماته الته چې څه خدمت اول ماته وي پلان کې کده هر حلقي نو ماته وي دا کار وکړه د رسالو ډیوټي ماته والا دا هر ملګری ته رساله رسوم ماهانه رساله توحید سنت او جی او تاسو مطالعه کوم ده تاسو مطالعه کې دلګه او جی ماشاءالله تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره د جماعت شهادت توحید سنت بنیادونه خو دي شي جماعتونه ډیرو خو چا عقیده پر خو چا د عمل او چا کې دنیا لالچ او داغه جماعت ته چې خالص لله فی الله ده نه پکې نوم ده نه پکې مال ده صرف د الله رضا او د توحید او سنت خورول کم ملکونو سفر هم کړی ما خو بار صرف عمرې له 2 ځل تلم نور ملکونو ته خلک چاندو دغه لزینیم تل ذریعہ د درسونو بیانونو لپاره سواد ته ډیر تلم بونیر ته ډیر تلم شاګردان مې دي او پېښور ته تلم نوخار ته مردان ته ضلع صوابي ګټ په ګټ د صرف د ختم او د بیان د لپاره زما سفر شي دنیا د لپاره نه دي شي ذریعہ معاش تاسو سره ذریعہ معاش دا چې زه زوی مې ده هغه لګ مهنت کې سیو دکان ده او نور منګه خپل لاس واساتم خپل لاس غیا کوم او مقتدیانو نه داړې تمانشته نو مې دا خبره کړې شورګری تاسو کړلی چاولي چی او جی ماشاءالله ذمہ داری او جی نور د چانه مې تمانشته د ټول نه الله خصاتي او ملګرو ته هم چې زه دولګي مړ نشم هیڅ څوک نه مري څلور ځامن مې دي څلور اړه علم توقف کړي نو نه مې دي
دوه فارغه شوي دي او نور دوه په مدرسو کې دي نونم علم ته او زامنم علم ته د عقیدي مخالفین سره تاسو برتاو څنګه د عقیدي مخالفین حضرت شیخ هم دا ویل زما باجوړ شیخ چې درس کې او بیان کې خط تحقیقي کوه او مخالفین خپ مینه او چې دې سړی تحقیق دی او د کې زد او عناد نشته د بدعت سخت نفرت کوم خو اخلاق نرم مسله سخته نرمه اخلاق نرم زموږ ملګرو مسله نرمه اخلاق سختي خبره الټه چلیږي زکه بد اثر کوي مخالفین زما صفت کوي ولی وې دې نر دی زه په ردم کوم وې دې نر دی دې نر تو پوجز ما صفت ماشاءالله طریقه ائمه مشران طریقه اختیار کړل هغه طرز باندې زما ترتیب داسې دی چې مشرانو لم یو ټیم ورکړي هغه ته مسائل ځان لخي ماشومان ته سبقونه ځان لخي نوجوانان دي چې مشران مخکې تاسو نشي بعض ډیر مسائل داسې دي چې هغه سره هغه ضرورت ته تاسو نشي کولای هغه لما ځان لټیم ورکړي سبقونه چې وتویم نو سره یو دو کتابه ترغیب هم ورکوم وم په دې کلی کې به وسره د سکول او کالج سره ان شاء الله علم وکړي زما خدا شوق او جذبه ده میو کوم میو زته خو د چا زما د چې کوم راته ملاویږي نو بس هغه خورمه او یو د بل نه زیاته خوږی راته تو عام کې کوم خوراک زت خو تو عام ز خپل چې دی نو پارمې چرګ نه خورمه پیپسیانه بوتل نه سکمه او چاول نه خورمه ولی چرګ سمې نه لګي ملکه ملاویږي نو پارمې نه خورم او بوتل د مری لخي نه دی او د ټول د يهود دي او چاول می مری لخي نه دي نو چې څه نعمت هغه خورم الحمدلله پرنګونو کې کم رنگ زیات خوخته رنگونو کې خو سپین او شینه کم خبر مې زیات تر غوسه راځي مالا د خلاف سنت باندې په بدعت او خلاف سنت څوک تحفه در کې استاد خو خنیسو سره کوي بس هغه به بل ورکړ بل نه خپکو پړمنه خوشاله څه کوي پړمنه خوشاله او زړه لالچ نه کوم خو چې پوښم دا سړی دا خپکیږي زنالم په دمونه په دم یو روپۍ نه دا غستی تحفه مې نه دی غستی بیانون علماء زی زما دا ریکارډ دی یو د ټیم پابندم دویم دا چې ما ته بنه استقبال ته ولاړی دریم دا چې تبه د شیخ نوم والی کنه په دې خپکیږم په بیان کې ممرات کې حضرت شیخ په خاورو کې دی بل شیخ ژوند دی او شیخ به نه وي په دې خپکیږم د ټیم پابندم په ختمونو باندې بیانونو باندې په خپل موټرسایکل خپل تیل لګوم سو کوئی تیل سو کوئی کوي نو حضرت شیخ زده کوي ټټوي ما تر اوسه پورې ما په بیانونو باندې یو روپۍ نه ده ماشاءالله او چې هغه سیمینه دا غي مقابل کې سو چند الله بل ورزي الله وی خیراتی ما بل ورزي راکړه په نکاح مې نه دی اغستی په ختمونو مې نه دی اغستی ناروا جایز هغه جدا خبره ده هم نه دی اغستی الحمدلله شکر او ټول نه الله خرا کوي یو کس زه ته لاړم هغه د تیلو پیسې مال بالکل نه لمه نو بیا زما کور والا د عالم د استاد شاګرد د دالی پاپه راکړي مولوی صاحب ورکړ چیرالو مال سوال جواب وي چې مې کته نو هغه 300-500 روپۍ په لګي د مال 3000 پای کې او ویلي ګوره دا د تیلو دغه نه د زما استادي او ما خپل تحفه د اخلاص مې کړ نو چې 500 نه لمنو 3000 الله راکړي ماشاءالله زما جیب کې باټوا نشته دی زما جیب ما ته پته نه قسم به تو خورم د پیدایش نه دا ولستک ته تاوم چې خالي نه بچی کنه او چې څومره لګوم دومره الله راکړي الله سائل تاسو نه کوي طالب علم د قران تاسو کوي او آیت تاسو نه راځي څه سره کوي چې کله مسلې تاسو کې نو زما ترتیب دا چې راته یادي یقیني جواب ورکم چې نه و ما ته پته نشته ګورم من العلم ان تقول لا اعلم ماشاءالله د ملک جمهوریت دی کته تاسو وزیر اعظم جوړ کړي د پاکستان تاسو ترجیحات دي نه دین لوی وزارت بل نشته کله سیاسي پارټي تاسو کسانو راته ویلو مساج کته ولې د ودرې د مالی دا یو صدارت او وزارت د مال ډیر د الله می دین نه کړ امين بالفرض تقدیر ک یو پارټي تاسو ته چې موږ سمګرتیا او انتخابات په انتخاباتو کې دغه چا ملګرتیا کو چې هغه زما ملګری زما د ملګرو خدمت کوي دا غل کاغره پاټي او حضرت شیخ ویل چې کم کس تاسو په پیدا راځي تعالی خدمت کوي اله وټ ورکه دنیوي کار صحیح خبر نه سره پاکستان د حالات خراب دي دا ولې خراب شي د سميږي څنګه دا سمه دا ټول د عقیده خبره ده قران درسونه نشته قران درسونه پابندي قران درسونه عام شو داخله په قران پوښون ټول مسلې په حل شي حقیقت ملکونو کې کم ملک ساسو ډېر خوښ دي ملکونو کې خو زما د خپل پاکستان خوښ دی به می سعودي خوښ دی ولې سعودي حالت دینی مرکز دی او دلته پیدا شوی او د دین کار پکې دومره مدارس او درسونه د په بل ځای کې نشته الحمدلله او دا سکولا او آزاد درسونه تاسو د کتابخانې نه څو کتاب پټي تاسو غلونی وای څه سره کوي نو ازو ته چې دا زما خپل چیز نه دی دا لوی جرم دی
نو په کار دي سوالی ویسا دلته وګوره او اکثر دا چې دلته ګوره وړم چې ویسه به واپس راوړي او بس به معاف کوم. غلطي اصلاح څنګه کوي؟ د خپل غلطي د عام خلکو غلطي اصلاح عام خبره کوم د چا نوم نالم دا ناروا رد کوم په دا ناروا ک په ما کې ک په مولا کې ک پانی کې دا غیر رد کوم او دا غیر اصلاح کوم او زیل او تزم او سوال مينت ورته کوم او عام دغه کې محشر کې نه شرموم. جماعت کې تاسو پاتې شي نو ډېر واقعیت براغلي د سچ تاسو وینا کول غواړي د څه واقعیت تاسو ځین کې شته تاسو شي چا په شیخ صاحب تاسو جماعت کې سی واقعیت راغلي چې مناظرې مباحثې جنگ جګړه نو مناظرې خو ډېر راغلي حضرت شیخ رحمه الله وخت کې او دا نن سبا مناظرې نه دي نن سبا مجادلې د دې مجادلو نه اجتناب وکړ. مناظره دي ته یو دلیل پیش کې بل غلې دا بل دلیل پیش کې بیا دواړه په یو خبره متفق شي نیمه مبتدی چې ده په ضد باندې ولاړ دي نو د دې مناظره پیدا شول د دې په ځای باندې داغه اصلاح وکا اغله ترغیب ورکا او د بدعت او د رسمونو رواجونو رد وکړه دا مناظره. الحمدلله جماعتي احباب د پارسه پیغام ورکول غواړي. جماعتي احباب ته صرف دا پیغام چې جماعت مپرې دی او د قران درس مپرې دی. ملګری پیدا کېده ډېر ګران دي شړل آسان دي پیدا کېده ډېر ګران دي. ماشاءالله عزتمندو کتونکو حضرت مولانا محمد عبدالجبار صاحب زیاده مجده دا غي د خبره تاسو اوریدي ډېر قیمتي ډېر نایم خبرې وکړي که تاسو د زړه په غوونه دا واورئ نو یقینا تاسو به کې اصلاح ډېر لوی اسباب پراته دي ځکه دي شيوخو ډېر هیل زلي دي او ډېر منډ تړي دي تکلیفونه دي نو دا تکلیفونه دي اصلي تیر کړی دي جماعت لپاره د قران کریم دروس لپاره تیر کړی دي نو دوی راتلو تکلیفونه چې تیر کړی د زموږ لپاره یو لوی تعلیم دی لوی سبق دی نو زموږ مرګري جذباتيان دي او دا اخی خبر وکړه چې مناظرین مجادله دي نو بجای دینه چې جنگ جګړه کو اصلاح دیو کو څنګه چې خبر وکړه دا ډېر قیمتي خبره ده زه د حضرت ډېر شکرګزار یم. بس یو خبره کومه ما چې کوم ځای بیانې ناول مطالبه زما دی چې بچي یا نوسي لا سوچت کې یو تن علم لور کې دا مطالبه ده چاندې خلک زدا کو او دلته درس کیږي درس کې نه دا خبره د دې مطالبه کوم په ضلعي شورا کې حلقي شورا کې اول میداوي دا کم ملګری چې نخپل بچي یا خپل ورونه خپل نسی څوک مشران څوک کشران دي کنه نو د دې مطالبه کوم چې یو بچي معلومات څلور بچي څلور واړه مې ځامن مې علم لور کړی نو نه مې څلور دي څلور واړه دوه فارغ شوي دوه مدرسو ماشاءالله ما د درس سره مې د شپې د ورځې زما چوټي نه غم خاده او بیماری کې چوټي نه نو دا درخواست کوم چې هر سړی یو بچي یو سړی دی هغه د مرکز سره واقف دی او درس کوي او خه مهنت کوي او داغه بچي علم نه کوي بس د مرګ ارڅ ختم زم چې دا میراث چې اول په خپل بچو باندې خپل ورونو باندې زما څلورونه دي یو ور علم نه دی کړ موږ څلور علم کړی الحمدلله بس د ما نه رسو چې دي ورونه می او بچی می تر ځامن ما په ماسي ځامن په ټولو مهنت کې زموږ په خاندان کې دومره مليان قاریان د شمار نه بار دي او دا مې د شپې د ورځې مهنت کړي په کلیوالو کې معنی مې کړي په کلو کې ګرځم بس دعوت د علم ورکوم علم زده کوي ماشاءالله الله زه خیر درکې عزتمن تاسو د خبرې واوري دا دن کومې نه دي دا جيبي په سر نه دي دا ډېر لوی درس ساتل دي لوی منډه تړي ولې دغه نه بعد د خبر اړه نوځي نو دا زموږ د لپاره تعلیم دی دا تعلیم موږ د دون حاصلو دینه بعد خپل اولاد ته خو غیب ان شاء الله تر قیامت پر داسې سره چلیږي مولانا صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوم ډېر مننه کوم الله قدر عزت ډېر مهرباني ډېر